قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ رواہ احمد۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چابیان د جنت شاہدی کول دی د دې خبرې چې نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی، دا د جنت چابی ده۔ مقصد د حدیث الترغیب الی الایمان و بیان ثمرة الایمان، ترغیب ورکوي ایمان ته او ثمره د ایمان ذکر کوي چې ثمره دا ده چې دا د جنت ته تلو چابی ده۔ کور ته نشي داخلي دی چې چابی نه، همدارنګه جنت ته نشي ته چې شهادتینو چابی در سره نه۔ مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح ده، هغه دا ده چې حدیث کې ثمره د ایمان ذکر کوي او وضع د کتاب الایمان د دقه غرض د پاره شوی۔ حل د الفاظ مفردو مفاتیح د مفتاح جمع ده چابی ته وایي۔ معاذ ابن جبل وی قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته نبی علیہ السلام ویل، دای خصوصی دل یا ویلی ځکه دی به ورسره خاص ګرځی ده او یا مجمع کې ویلی دی خود ته خطاب کړي مخاطبه دته وه، دواړه احتماله پکې شته۔ مفاتیح الجنت دا مضاف و مضاف الیه مبتدا ده او شهادت ان لا اله الا الله دا مضاف و مضاف الیه خبر ده او جمله اسمیه ده۔ خدا یاد ساتئ چې شهادت دا مشبه ده او مفتاح دا مشبه به ده، یعنی شهادت د توحید دا د جنت د تلو ذریعه ده، لکه چابی چې کور ته تلو ذریعه ده۔ هلکه به پوه شهادت د چابی په شان دی، وجه د شبې څه ده؟ سببیت د دخول، شهادت سبب د دخول د جنت دی لکه چابی چې سبب د دخول د دار ده۔ هلکه تاسو به پوه شئ، خو قاعده دا ده چې کله د دوو څیزونو په منځ کې تشبیه وي، یو مشبه بل مشبه به، نو مشبه دا مبتدایی او مشبه به خبری، مشبه به حملی په مشبه او دلته مشبه حمل شوی په مشبه به۔ هلکه پې پوه نشي چابیان د جنت شهادت الله اله حرف تشبیه حذف ده کنه، چابیان د شهادت په شان دي، اصل کې د شهادت د چابیانو په شان دی، ځکه تشبیه د معقول د محسوس سره کنه، تشبیه خو د معقول د محسوس سره ورکول کیږي، نه دا چې تشبیه د محسوس د معقول سره، ځکه وجه د شبه په مشببه کې اقوای کنه او یا به اشهر کنه، لکه کما صلیت علی ابراهیم کلت اشهر ده اقوا خو نه ده، تاسو په پوه شئ نه دلته خو اشهر ادا ده، منگ تا دا معلوم دا چابیانو زور راتا معلوم ده و دا شهادتین زور خوراتا نده معلوم، نو دا حقی چی کم شی راتا نده معلوم دا غا تشبیه دا معلوم سر ورکی، نو پکار دا سی و شهادت والله اله الا الله مفاتیح الجنه، قلب تشبیه شوی دا دیتا قلبم وی عکسم ورتا وی، تاس مختصر المانی که دا ویری دی کرا کله چې مبالغه په تشبیه کې مقصودی نو الته قلب کیږي۔ هلکه به پوه شئ کله چې مبالغه مقصودی نو الته قلب کیږي، دلته مبالغه مقصود ده، یې وجه د شبیه په مشبه به کې اقوای گویا کې دلته دا دعوه وکړه چې وجه د شبهه چې سببیت فی الدخول ده، سببیت د دخول ده، دا په شهادت کې اقوا ده د مفاتیحونه، هلکه دای مبالغه نه، هلکه په پوه شئ اوس به اعتراض ده چې مبتدا مفاتیح دا جمع ده او خبر شهادت مفرد ده، دا خو حمل د مفرد راغی په متعدد او دا نه دی جایز۔ سوال باندې پوه شئ، تاسو به جواب کوئ شهادت نه مراد جنس ده
او جنس ماخوذ دی په ضمن د کثیر کې نو حمل د متعدد په متعدد راغلی هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ تاسو پې پوه شئ دویم اعتراض دویم جواب یا د مفاتیح نه مراد جنس دی او جنس په ضمن د قلیل کې دی نو دا ورته مفرد شو نو حمل د مفرد په مفرد راغی مفاتیح نه به مراد مفتاح شي هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ تاسو ما په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې دا حدیث خو بیا د دغې د معتزلو باندې خو رد راغلی خو دا دلیل خو د مرجعه او دا حدیث د مرجعو دلیل چې هغوی عمل له هېڅ ضرورت نشته ځکه چې شهادت باندې جنت ته ځې که نه تاسې پې پوه شئ نو جواب دا دی چې شهادت خو د جنت مفتاح ده د دخول جنت خو د دخول اولی خو نه که نه نفس دخول د دخول اولی خو نه که نه ستاسو اعتراض بالا وی چې دا د دخول اولی دپاره مفتاح وی وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حالات تیر شوي مختصر تشریح ته وګورئ او حل د الفاظ مفردو ته وګورئ او مقصود او مناسبت به وروسته ذکر کوو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان رجلا یو سړیو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سړی د نبی علیہ السلام د صحابهونه حین توفی چې کله نبی علیہ السلام وفات کړی شو حزینو ډیر غمجن شو علیه په ده باندې ګوره رجالا من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم دا اسم دی نه دی او حزینو علیه دا خبر دی او دا حین توفی دا ضرب دی د حزینو د پاره حتی کادا بعضهم یوسوسو بعضې داسې و چې دوی وسوسه کړې وې بعضې په دوی کې داسې و شاید چې دوی وسوسه کړې وې یعنی یوسوسو معنا یقعو په الوسوسه چې په دین نور ختم شه چې نبی علیه السلام لاړ زړونو ته دا شبهات راتلل قال عثمان وکنت منهم زم په دغو خلکو کې و زړه کې مې ډېر ضعف و فبین انا جالس زناس مر علی عمر را باندې تیر شو وسلم سلام واچو فلم اشعر به ز پوی نشم چې عمر سلام واچو پښتکا عمر الی ابي بکر عمر لاړ ابو بکر ته سلام واچو رضی الله عنهما ثم اقبل بیا دواړه راغلل حتی سلم علی دواړه په ما سلام واچو جميعا یوزه فقال ابو بکر تویل ما حملک سشه پتا بای شوی دی الله ترد علی اخیک عمر سلامو چې واپس دې نه که خپل رور عمر ته سلام هغه ته سلام واچو ته ورته وعلیکم ولې ونه ویلې قلت ما فعلت ما ورته ما خو داسې نه دي کړي فقال عمر راته بلا والله لقد فعلت قسم دې چې تا داسې کړي قال عثمان وی قلت والله ما شعرت قسم دې چې زه نه یم پوه شوی انک مررت چې ته تیر شوی ولا سلمت او په دې نه یم پوه شوی چې تا سلام اچولی قال ابو بکر صدق عثمان ابو بکر عثمان رښتیا وی نه دی پوه شوی وقد شغلک عن ذلک امر یو لوی خبرې ته د سلام د جواب نه مشغول کړی فقلت ما ورته اجل او قال دیل ما هو لوی خبره صدا قلت ما ورته توفى الله نبيه صلى الله عليه وفجات هذا الامر مخکې د دینه چې موږ ته تپوس وکړو د خلاصون د دې امر چې په دې دین کې نه دارومدار د نجات په کومه خبره ده قال ابو بکر غمک وقد سألت عن ذلك ما ته د دې خبرې تپوس کړې د نبی علیه السلام نه عثمان وی فقمت الیه زه ورته پاڅېدم وقلت له ما ورته بی انت و امی زما مور پلار دې تا نه قربان شي انت حق بها ته ډېر حقدار چې د دې خبرې سوال وکړې نو ښه ده چې کړي دي قال ابو بکر ویلې قلت ما ورته یا رسول الله ما نجات هذا الامر په دې دین کې د نجات دار و مدار پس دی
فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من قبل مني الكلمه التي عرضت على عمي چا کلمه ما نه قبول کړ چې ما تر ته پیش کړې وا پرد هاتره مې رد کړه چا چې دا کلمه قبول کړه په هي له نجات دا د لپاره نجات دا کلمه کومه ده لا اله الا الله دا چې چا قبول کړه بزاد د لپاره نجات ابو طالب چې کله وفات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر همدردی او خواخوږي کړې وه خو د دشمنانو د ضرر نه بچ کړی و مینه وه ورسره خو ایماني مینه نه وه طبیعي مینه وه او طبیعي مینه کارآمد نه ده چې ایماني او شرعي مینه نه وي صحیح شو چې ابو طالب وفات کېده د قریشو مشران هم ورسره ناست او نبي علیه السلام ناست نبی علیہ السلام ورته تر وکرت لا اله الا الله وای چې قیامت کې د سپارښت حکم چې خدای کلمه ویلې ده قریش ورته پام کوه چې کلمه ونه وای د مکې جینکۍ به بیا په ټپو کې وایي چې ابو طالب د اور نه ویرېده نو ابو طالب ویلې علی دین عبدالمطلب د عبدالمطلب په دین یم کلمه یې ونه ویل نبی علیہ السلام ډیر خپه شو وی فرمایل اختار النار علی العار اور په پیغور ورک او یو ابو طالب تفسیر منسوب دی چې دا شعر ویلې لولا الملامة هزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا که ملامتیا نه وي او د کنځلو ویره نه وي تا به زه لیدلی وی چې څنګه ځوان مردۍ سره مې ایمان راوړو تاسې پرې پوه شئ مقصد د حدیث سره مقصد د حدیث بیان د ایمان ناجی د هغه ایمان بیان چې په هغې باندې د آخرت نجات بنده ته میلاویږي او مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی وایه وعن المقداد رضی الله عنه انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمة الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله رواه احمد د دې حدیث راوی دی سیدنا مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ مقداد ابن الاسود هغه مبارک صحابی دی چې قدیم الاسلام دی 500 صحابه د دنه مخکې ایمان راوړی دی شپږم دی د سره د مسلمانانو تعداد شپږ شو دته سادس الاسلام وای او مقداد رضی الله تعالی عنہ د هغو بختورو صحابهو نه دی څلورو نه چې نبی علیہ السلام ته د الله د طرفه حکم شوی چې دې څلورو ملګرو سره زیات محبت کوه یو پکې مقداد د نبی علیہ السلام د شورا 14 ارکانو یو پکې مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ مقداد ابن الاسود خو ډېرې کارنامې کړي او ټولو غزواتو کې شریک شوی خو په بدر کې ډېره لویه کارنامه کړې ده هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه خو ووتل په دې نیت چې قافله تجارتي راځي هغه به راتاو صحیح شو که هلته لاره کې خبر شو چې قافله خو تللې ده خو د مکې نه یو لښکر زمون خلاف را روان شوی هر صحابي بیان وکړو چې قربان ستا څنګه خوښه یي موږ به کوو مقداد ابن الاسود ډېر ښایسته بیان وکړو د بیان په یوه حصه کې داسې وفرمایل چې موږ داسې نه وایو لکه بني اسرائیلو چې ویلي وو موسی علیه السلام ته اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون تاسو ته رب دې لاړ شي جنګ وکئ وطن فتح کوي موږ به داسې نه وایو بلکې موږ وایو د خدای په حکم ځه
کته هر چرته ځې سمندر لځې او نو موږ به در سره یو موږ به شاته کېږو نه کار سکې ته تاسو به پوه شئ ډېرې ښې خبرې وکړې نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو دا خوشحاله نه دا مخ ډېر پړقې ده مقداد ابن الاسود د مهاجرینو نه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل نه تاسو مشوره راکئ تاسو نه خطاب اشاره چاته انصار له او د انصارو نه مشوره ځکه اخیسته چې هلته معاهده داسې شوې وه چې نبي علیه السلام د مکې نه راته چې د نبي علیه السلام داسې حفاظت به کوو لکه د ښځو د ځانونو د اهل چې څنګه حفاظت کړي اهل باندې څوک حمله وکړي که نه بیا خلک دې پاک کوي دا خو نه ده چې اهل به بار وځي دا د بار د وتو خبره نه ده شوې اوس خو موږ بار راوتي یو ستاسو څنګه خوښه ده نو د انصارو سرداران خو هغې سرداران ورته عباده ابن صامت وغیره بیان وکړه چې نه قربان ستاسو څنګه خوښوي بس موږ مقمنو نو مقداد ابن الاسود دا لویه کارنامه وکړه مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ په 33 هجری کې مقام جرف کې وفات شو او عثمان ابن عفان رضی الله عنه په د جنازې منځ وکړو او دې وخت کې د عمر اویا کاله د دنه 200 احادیث روایت شوي دي حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول اوریدلے دے چوی لا یبقى على ظهر الارض پاتی بنشی پا مقدس مکا بیت مدرن ولا وبرن نه د لوټو کور او نه چکم دے دو ویختو کور وبر وړی ویخت د اوخ مطلب نه د لوټو کور او نه د خیمو کور دا به پاتې نشي الا ادخله الله کلمت الاسلام مگر خدای به داخله کې دی ټولو کورونو ته د اسلام کلمه بعز عزیز په عزت د متلبسه به دا په عزت د عزتمن سړي او په ذلت د ذلیل اما یعزهم الله یا به خدای دوی عزتمن کی فیجعلهم خدای به وګرځي من اهل هذه کلمې د اهلنا او یو ظلم یا به خدای ذلیل کی په دینون لا غاړه به دې تکي دي جزیه به قبول کی کلمه بنوي قلت ما ورته په یکون الدین كله لله بیا به دین تعال ټول د الله دکا قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله لکه په پوښتنه رواه احمد مقصد د دې حدیث ده بیان غلبت الاسلام والترغیب الى الدخول في الاسلام ترغیب خلق تور کې چې اسلام کې داخل شي طوعا والترحيب عن دخول الاسلام کرها او ویری چې ګوره په زور را نشي په خپل خواخه راشي مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح ده لکه په پوښتنه وعن وهب ابن منبه دا وهب ابن منبه دا تابعی ده کنیتی ابو عبدالله صنعانی دا جابر رضی اللہ عنہ دا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث اوریدلی یو سوار لس کے وفات شو او دومره بزرگو سلویخ کاله په بستره نه اوده شوی همداسې به اوده کېده د اهل کتابو عالمو او بیا یې کلمه ویلې مسلمان شو قیل له چا هلکه پې پوه شئ نو مقصد د حدیث الترغیب الى الايمان والاعمال د ایمان او د اعمالو ترغیب ورکوي وهب ابن منبه وی قیل له چا دته ویلې الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه ایا لا اله الا الله د جنت کنجی نه ده لا اله الا الله دا په محل د رفع کې اسم د لیس شو او مفتاح الجنه په محل منصوب ده دا خبر د لیس ده آیا لا اله الا الله د جنت چابی نه ده قال دیل بلا ولنا د سینه د چته د چابی والے او جنت ته ورځي دا چابی والے او خراب چابی او کور لبځي لا اله الا الله خو د جنت چابی ده خو چابی کې خو غاخونه یې کنه او چې غاخونه ختم شو چابی تعالی لونه نه بازي تعالی په کولاوی کی
نه کولاویږي کنه. ولكن ليس مفتاح ایس یو چابی نشتا الا وله اسنان مگر دغه غاخونه پاین جیت به مفتاحن کتا راتګو ک پچابای له اسنان چې دغه غاخونه دي فتح لکتا تبکولوشی و الا کدا سنی لم یفتح لکتا تنکلاویگی. رواه البخاری پی ترجمه باب. مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح ده. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا احسن احدکم اسلامه چې کله خالص ک یو استاسو اسلام. احسان نه مراد اخلاص باطنن ده. فکل حسنت یعملها هر نیکی چې دې کوي تكتب له لیکل کیږي بدل رب 10 امثالها پلس چنده. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها الى 700 ضعف تروسو چندو پوری. وکل سیئة یعملها هر بدی چې دې کوي نی ګناه تكتب بمثلها لیکل کیږي په مثل بدی په بدی لیکل کیږي یوا حتی لقی الله تر دې چې د خدای سره مخامخ شي. لقیا یلقى الله حتی یلقى الله د مضارع نه تعبیر په ماضی سره وکړه سره پاره ځکه تحقق وقوع ده کنه ملاقات د خدای سره یقیني ده نو تعبیر دې په لقیا سره وکړه. الکه په پوي چې کې په پوي نشي تاسو به دې حدیث پوي شي. نو د حدیث مقصد فائدہ د ایمان او د اخلاص هغه دا چې د هغې سره عمل کې وزن پیدا کیږي.